بسم الله الرحمن الرحیم. پوهنوال ډاکټر محب الله شینواری د روخان د لوړ زده کړو مؤسسې د فزیولوژي د ډپارټمنټ استاد. موږ مخکې د نخا په دندو باندې تاسو سره خبرې کړې وي او په تفصیل سره په هغه باندې مکمل بحث کړو. اوس په یو اصطلاح ده چې هغې ته موږ نخایي شاک یا سپاینل شاک وایو، په ده باندې تاسو سره غږیږو. د شاک اصطلاح به تاسو ډېر اورېدلي. شاک یوه دوراني عدم کفایه ده چې په هغه کې د وینې د حجم او ویایي بستر ترمنځ تناسب خرابېږي. موږ په هغه شاک باندې نه غږیږو، په دوراني شاک باندې تاسو سره خبرې نه کوو. موږ د شاک یوه اصطلاح په نخا کې هم لرو چې هغې ته موږ سپاینل شاک وایو. د نخا فزیولوژي د نخا دندې مخکې په تفصیل سره لوستل شوي دي، موږ په هغې باندې بحث نه کوو. اوس فقط په نخایي شاک باندې تاسو سره غږیږو. نخایي شاک څه ته وایي؟ که چیرې له هره سببه نخا خپلې دندې د لاسه ورکړي، دې ته نخایي شاک ویل کېږي. دې مسئلې ته موږ دې موضوع ته موږ بیا نخایي شاک د نخایي شاک اصطلاح ورته وایو. که چیرې له هره سببه نخا زیانمنه شي، نخا زیان وویني او د نخا دندې له لاسه ووځي، د نخا فزیولوژي خرابه شي، د نخا فنکشن خراب شي، نو دې ته موږ د نخایي شاک یا سپاینل شاک اصطلاح کاروو. نخا څه وخت خرابېږي؟ مثلا که چیرته نخا په یوه ترافیکي پیښه کې زیانمنه شي، یا نخا نیغ په نیغه په مرمۍ ولګېږي، او یا هم کومه ورټبره ماته شي، فراکچر د هډوکو او نخا کمپریس کی، یا کوم هیماتومي نخا کمپریس کی، یا نخایي اوی وش کېږي او نخا د اسکیمیا سره مخامخ شي. په ټولو دغه حالتونو کې به نخا خپلې دندې له لاسه ورکړي او مریض به نخایي شاک یا سپاینل شاک ته داخل شي. کله چې ناروغ سپاینل شاک ته داخل شو، تاسې د نخا فزیولوژي زده ده، د نخا دندې هم زده دي، نو بیا د دې نه په اسانۍ سره پوهېدلی شئ چې په سپاینل شاک کې به ناروغ د کوم حالت سره مخامخ شي. کله چې ناروغ سپاینل شاک ته داخل شي، د سپاینل شاک اوله نښه چې ده هغه پارالایسس دی. مریض به فلج شي. پارالایسس، مریض به په پارالایسس باندې اخته شي. دغه پارالایسس چې د نخا د زیانمن کېدو په تعقیب باندې منځته راځي، د هغې ډول، کچه او اندازه نخا ته د زیان وروختي زیان د اندازې سره تړاو لري، چې نخا په کوم ځای کې زیانمنه شوې ده او په کومه کچه زیانمنه شوې ده. نو پارالایسس هم په مختلفو ډولونو باندې تصادف کوي. کېدای شي چې د ناروغ یو لاس یا یو اخ په فلج شي، په څلورو اندامونو کې یو اندام فلج شي، دې ته موږ مونوپلیژیا وایو. کېدای شي ناروغ په مونوپلیژیا باندې اخته شي. په مونوپلیژیا باندې اخته شي. مونوپلیژیا دا معنا چې په څلورو اندامونو کې به یو فلجیږي، یو لاس یا یو پښه یو به فلجیږي، دې ته مونوپلیژیا وایي. که چیرته نخا په سرویکل برخه کې په یو طرفه ډول باندې زیانمنه شي، نو کېدای شي چې ناروغ په مقابل لوري کې نیم اړخ فلج شي، چې هغې ته بیا موږ د هیمیپلیژیا اصطلاح استعمالو. ناروغ کېدای شي په هیمیپلیژیا باندې اخته شي. هیمیپلیژیا باندې اخته شي. او که چیرته نخا په لومبر او سکرل برخه کې په بایلیترالي ډول باندې، په دوه اړخیز ډول باندې زیانمنه شوه، نو د ناروغ سفلي اطراف فلج کېږي، چې دې ته بیا موږ د پاراپلیژیا اصطلاح استعمالو. ناروغ کېدای شي په پاراپلیژیا باندې اخته شي. پاراپلیژیا باندې اخته شي. که چیرته د ناروغ نخا په سرویکل برخه کې په دوه اړخیز ډول باندې زیانمنه شوه، په دوه اړخیز ډول باندې، نو په دې صورت کې یو خطرناک حالت منځته راځي چې هغې ته موږ کوادریپلیژیا وایو، چې څلور واړه اندامه پکې فلجیږي، چې هغې ته بیا د کوادریپلیژیا اصطلاح استعمالو. کوادریپلیژیا به منځته راشي. کوادریپلیژیا ته موږ تتراپلیژیا هم وایو. تتراپلیژیا چې په کوادریپلیژیا کې څلور واړه اندامه فلجیږي. کله چې پلیژیا رامنځته شوه، دا حالتونه ټول خطرناک دي، خو تر ټولو خطرناک ترین حالت کوادریپلیژیا دی، چې په دغه مهال د تنفسي عضلاتو د فلج له کبله ناروغ ډېر زر مړ کېږي، هم مړینه هم منځته راځي، او هغه هم د تنفسي عضلاتو د فلج له امله. نو د سپاینل شاک یا نخایي شاک چې کله نخا خپلې دندې له لاسه ورکړي، خپله فزیولوژي د لاسه ورکړي، اوله نښه چې پیدا کېږي هغه پارالایسس دی، فلج دی، چې پای کې کېدای شي دا پارالایسس د مونوپلیژیا په بڼه، د هیمیپلیژیا په بڼه، د پاراپلیژیا په بڼه، او یا هم د کوادریپلیژیا په بڼه باندې منځته راشي. خو یوه خبره زه تاسو کوم هغه دا ده چې هغه پارالایسس چې د نخا د زیانمن کېدو په تعقیب باندې منځته راځي، هغه پلس سیټ پارالایسس دی، نرم فلج دی.
پارالایسس ډیر د کېدای شي د پیرامیډیال ټرک د خرابېدو له کبله هم پارالایسس منځته راشي خو هغه فلج چې د پیرامیډیال ټرک د خرابېدو له کبله منځته راځي هغې ته موږ سپاستیک پارالایسس وایو دا پارالایسس موږ بیا په دوو برخو باندې شو یو ته پلاسیډ پارالایسس وایو پلاسیډ پارالایسس او بل ته سپاستیک پارالایسس سپاستیک پارالایسس پلاسیډ هغه پارالایسس چې د نخاع د زیانمن کېدو په تعقیب باندې منځته راځي دا همیشه پلاسیډ دی که تاسې دې کې عضله وګورئ هغه فلج چې د نخاع په تعقیب مثلا تاسو د پارالایسس مریض راغی او تاسې د هغې عضلې ګورئ که په عضلو کې بالکل ټون نه و ریجیډیټي نه وه ټون د لاسه وتلی نو تاسې پوه شئ چې ډیفیکټ په خپله په نخاع کې دی ځکه دغه فلج پلاسیډ دی ځکه دغه مهال تاسو ته مخکې ما ویلي چې د نخاع څخه عضلو ته دوه ډوله نیورونونه ورځي الفا او ګاما الفا هغه نیورونونه دي چې د هغو تنبیه د عضلې د تقلص سبب ګرځي او د ګاما حرکي نیورونو دنده د عضلې د ټون تامینول دي نو چې کله نخاع خرابه شوه نخاع زیانمنه شوه نخاع کمپریس شوه نخاع خپلې دندې له لاسه ورکړي الفا نیورونونه خرابېږي او ګاما هم خرابېږي چې الفا خراب شي بیا عضله تقلص نشي کولی او چې ګاما خراب شي نو عضلې ټون هم له لاسه وځي فلج منځته راځي او دا فلج به پلاسیډي نرم فلج به وي عضله به بالکل پکې ټونسټي نه لري ریجیډیټي به نه لري شخوالی به نه لري او عضله به چپړه پیپړه او بالکل به هیڅ ټون پکې نه وي خو هغه فلج چې هغه بیا د پیرامیډیال ټرک د خرابېدو په تعقیب باندې منځته راځي هغه بیا سپاستیک دی تشنجي دی ځکه هلته ډیفیکټ په پیرامیډیال ټرک کې دی نخاع جوړه ده نو ګاما نیورونونه جوړ دي عضلې ټون پکې زیاتېږي اما عضله نور کار کولی نه شي چې هغه بیا د سپاستیک پارالایسس په نام باندې دیږي نو همیشه هغه فلج چې د نخاع د زیانمن کېدو په تعقیب باندې منځته راځي هغه پلاسیډ پارالایسس دی دوهمه نښه چې د نخاع د دندو د خرابېدو په تعقیب باندې په ناروغ کې منځته راځي هغه دا دی چې مریض خپل حیثیتونه له لاسه ورکوي لاس آف سنسیشن کېږي ناروغ اول پارالایسس و دوهمه نښه چې ده هغه لاس آف سنسیشن دی لاس آف سنسیشن مریض لاس آف سنسیشن کېږي څه معنا ګورئ تاسې ته د نخاع دندې او فیزیولوژي زده ده چې د نخاع یوه دنده دا ده چې زموږ د محیط حسي تنبهات دماغ ته انتقالوي سوماتوسنسوري کورټکس ته انتقالوي دا ټول حسي تنبهات د محیط نه راټولېږي نخاع ته راځي نخاع همدغه معلومات سوماتوسنسوري کورټکس ته انتقالوي او هغه ته د انالایسیس صورت نیسي تعبیر تفسیر او موږ پوهیږو چې زموږ په محیط یا زموږ د بدن سره چې ټچ شو د ګرمۍ احساس د درد احساس ټول احساس هغه وخت منځته راځي چې یا هغه وخت احساسېږي چې دغه تنبهات حسي تنبهات سوماتوسنسوري کورټکس ته انتقال شي اوس چې کله نخاع خرابه شوه نو پس طبیعي خبره ده چې دا معلومات دماغ ته نه انتقالېږي چې دماغ ته انتقال نشو مریض خپل حیثیتونه له لاسه ورکوي مثلا که تاسې یو پاراپلیژیک ناروغ په پښه باندې یوه دردناکه تنبیه مو وارده کوي هر ډول د ګرمۍ یوه تنبیه پرې وارده کوي یوه ستنه پکې ووهئ دا هېڅ ډول احساس نه لري نو دوهمه نښه د نخاعي شاک یا د سپینل شاک چې نخاع خپلې دندې له لاسه ورکړي هغه دا ده چې مریض لاس آف سنسیشن کېږي درېیمه نښه چې د سپینل شاک په تعقیب په ناروغانو کې منځته راځي او نخاع خپلې دندې پرېږدي خپل فنکشن پرېږدي هغه لاس آف ریفلیکسس دی لاس آف ریفلیکسس څه معنا ګورئ عکسي به له منځه لاړې شي تاسې پوهېږئ چې هره عکسه چې اجرا کېږي عکسه چې شی دی د محیطي تنبهاتو په مقابل کې غبرګون او عکس العمل ته عکسه وایي دا د عکسي تعریف دی د عکسي ډیفینیشن دی نو کله چې نخاع زیانمنه شوه نخاع خرابه شوه هره عکسه چې اجرا کېږي دا به یو مرکز لري یو سنټر به لري کېدای شي د عکسي مرکز په نخاع کې په خپله په نخاع کې او یا د عکسي مرکز په پورتنو مراکزو کې نو که چېرته نخاع خرابه شوه طبیعي خبره ده چې عکسه نه اجرا کېږي ټولې سطحي او عمیقې عکسي معدوم کېږي ورک کېږي نو بله نښه چې د نخاعي شاک ده د نخاع د دندو د زیانمن کېدو په تعقیب باندې هغه لاس آف ریفلیکسس دي عکسي له لاسه وځي عکسي ورک کېږي ټولې سطحي او عمیقې عکسي معدوم کېږي څلورم شی چې په سپاینل شاک کې منځته راځي هغه دا دی چې په احشاو باندې هم سپاینل شاک تاثیر کوي احشاوې هم ورسره زیانمنې کېږي احشا هم د سپاینل شاک په تعقیب باندې زیان ویني د بیلګې په ډول باندې که چېرته نخاع په لومبر او سکرل برخه کې بایلیترلي ډول باندې خرابه شي زیانمنه شي نو دغه مهال د مریض ماکچریشن ریفلیکس یا د تشو امتیازو عکسه غیر فعالیږي او مریض به
تش ادرار په خپل سر باندې وکړي. ځکه چې کله چې ماکچریشن ریفلکس فعالیږي مثانه د ادرار څخه ډکه شي، سایله راځي نخاته، نخانه پورته مراکز ته او دغه مهال مریض تشناب ته ځي تر څو چې خپله مثانه تخلیه کړي. اوس که چې د نخاع په لومبر او سکرل برخه کې خرابه شوې وه، ډیفیکیشن ریفلکسس او ماکچریشن ریفلکسس نه فعالیږي، د تغوط او تبول عکسه نه اجرا کیږي او مریض د تشو میتیازو او غایطه موادو تخلیه په خپل سر باندې تنی صورت نیسي. بله مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې دا د نخاع زیانمن کېدل د وینې په فشار او هارت ریټ او دې باندې هم تاثیر کوي، دا هم اغیزمن کوي. که چیرته نخاع ته زیان وروختل، د توراسیک نخاع یو ډېر سیګمنټ لري، تاسو ته مخکې ما ویلي چې یو ډېر سیګمنټ لري، 8 سرویکل دي، 12 توراسیک او 15 لومبر او 15 سکرل او یو کوکسیجوس. که چیرته د نخاع زیانمن کېدل د توراسیک اول سیګمنټ په حذا کې دغلته ووسي، نو په دې سره به د وینې فشار هم ښکته شي او هارت ریټ به هم ورسره ښکته شي، هارت ریټ به هم کم شي او بی پی بلډ پریشر به هم ورسره کم شي، ځکه چې سمپاتیک الیاف همدغه ساحو څخه راځي، د وینې رګونو ته او زړه ته ورځي او د هغو د رګونو د ټون او د زړه د بیټ د زیاتېدو سبب ګرځي. نو که چېرته نخاع دلته زیانمنه شوې وه، طبیعي خبره ده چې هارت ریټ هم کمیږي، د وینې فشار هم کمیږي او دا ورسره کمیږي. خو که چیرته له دې څخه راښکته بیا نخاع زیانمنه شوې وه، بیا د وینې په فشار او هارت ریټ باندې اغیز نه لري. اوس مهمه خبره دا ده چې که موږ دا بحث خپل راټول کړو یا دا ونه وکړو چې نخاع ته هر ډول زیان وروختل خطرناک دي. ډاکټر صاحبانو، هر ډول زیان وروختل نخاع ته خطرناک دي او پارالایسس د نخاع د زیانمن کېدو په تعقیب باندې منځته راځي. خو تر ټولو خطرناک حالت هغه دی چې نخاع په سرویکل برخه کې په بایلیټرالي ډول باندې په دوه اړخیز ډول باندې زیانمن شي، نو دا ډول زیانمن کېدل فوق العاده خطرناکي او دا ناروغان د تنفسي عضلاتو د فلج له امله ډېر زر په مرګ باندې محکومیږي او مړه کېږي. د دې نه تېرېږو اوس راځو ډاکټر صاحبانو د نخاع په عکسو باندې یا په د سپاینل کارډ په ریفلیکسونو باندې تاسو سره غږیږو. تاسو ته مخکې موږ د نخاع دندې په تفصیل سره لوستي دي او تاسو په هغې باندې پوهېږئ. نخاع که هغې باندې یو لنډ ریویو وکړو، نو داسې به ووایو چې نخاع دوه دندې لري، د فیزیولوژي د نظره دوه ډوله دندې سرته رسوي. یو دا دی چې د عکسو د یو مرکز په حیث باندې رول لوبوي نخاع، او دوم دا چې نخاع حرکي دندې سرته رسوي. په حرکي دندو موږ په تفصیل سره خبرې وکړې او که نخاع خرابه شي هغه الایم چې منځته راځي په هغه باندې هم د تاسو سره وغږېدو. اوس په دې غږېږو چې نخاع د عکسو د یو مرکز په حیث باندې هم رول لوبوي. عکسه تاسو ته مخکې ما تعریف کړه چې عکسه چې شی دی د محیطي تنبهاتو په مقابل کې غبرګون او عکس العمل ته عکسه وایي. که د عکسې دپاره تاسو یو تعریف یو ډیفینیشن وټاکئ، نو تاسو به داسې وایئ چې د محیطي تنبهاتو په مقابل کې غبرګون او عکس العمل ته عکسه ویل کېږي. دا د ریفلکس تعریف دی. یو تعداد عکسې داسې دي چې د هغو مرکز په سپاینل کارډ کې دی، ځکه هر عکسه چې اجرا کیږي دا به یو مرکز لري، یو سنټر به لري. یعنې عکسه چې اجرا کیږي عکسه به خامخا یو مرکز لري. که چیرته د یو عکسې د نوم سره د یو اناتومیک موقعیت نوم ملګری و، نو تاسو به دې پوه شئ چې د دې عکسې مرکز په همدغه جوړښت کې دی. مثلا که زه ووایم چې دا یو کارډ ریفلکسس دی، نو تاسو پوه شئ چې د دې عکسې مرکز په کوم ځای کې دی؟ په سپاینل کارډ کې دی. نو سپاینل کارډ کې یو تعداد عکسې دي چې د هغې مرکز په سپاینل کارډ کې دی. دوه ډوله عکسو مراکز په سپاینل کارډ کې دي. یو هغه عکسې چې هغه د اوتونومیک عصبي سیستم سره تړاو لري، مرکز په سپاینل کارډ کې دی. موږ د سپاینل کارډ په هغه عکسو باندې تاسو سره نه غږیږو چې د اوتونوم سیستم پورې اړه لري، ځکه د اوتونوم سیستم اړوند فیزیولوژي استاد جنت میر مومن تاسو ته په تفصیل سره وایي او انشاءالله چې بیا له دې عکسو په رابطه باندې هم له تاسو سره خبرې کوي. موږ د سپاینل کارډ په اوتونومیکو عکسو باندې نه غږیږو. موږ د سپاینل کارډ په هغه عکسو باندې غږیږو چې مرکز یې په سپاینل کارډ کې دی، خو د بدن د وضعیت سره تړاو لري. چې دلته دوه عکسې دي، دوه عکسې. یو ته ډاکټر صاحبانو موږ پازیټیو سپورټیو ریفلکسس وایو چې د دې مرکز هم په سپاینل کارډ کې دی، چې هغې ته موږ پازیټیو سپورټیو ریفلکسس وایو. دوه عکسې مرکز په سپاینل کارډ کې دی. یو د سپاینل کارډ اوتونومیک عکسې دي، اوتونومیک ریفلکسس دي
چې د مرکز په سپاینل کارت کې دی موږ په دې باندې نه غږیږو دا به د اوتونوم د سیستم په فزیولوژي کې استاد تاسو درس درکړي موږ د سپاینل کارت په هغه عکسو باندې غږیږو چې مرکز په سپاینل کارت کې دی خو د بدن د پوسچر یا وضعیت سره تړاو لري چې دوه عکسي مهمې دي یو ته موږ وایو پوزټیو سپورټیو ریفلیکسز پوزټیو سپورټیو reflexes او بل ته موږ وایو segmental static reflexes segmental static reflexes segmental static reflexes ها positive supportive reflexes لکه توضیح کوو دا کومه عکسه ده تاسو چې کله په یوه پښه باندې ودرېږئ او د یوې پښې نی جینس تاسو فلیکشن وکړي ستاسو ټول فشار په دې بل خبر راځي دغه مهال د پښو په تله کې د فشار د لپاره اخیزي وي دا اخیزي تنبیه کیږي سایله راځي نخاته نخا د دې سایلې په غبرګون کې امدې پښې ته چې کومې عضلې دي د هغې اپوزیټ سایډ دواړه سایډونو ته تنبیه کوونکې سایلې ورلېږي او د پښو په دې عضلې کې به شاخوالی رامنځته شي ترڅو چې دا چاره د دې سبب وګرځي چې ستاسې د بدن وزن په یوه پښه باندې برداشت شي دې ته پوزټیو سپورټیو ریفلیکسز وایي د دې مرکز په نخاع کې دی کله چې موږ خپله یوه خپه پورته کړو زموږ ټول فشار په دې بله خپه راځي دغه مهال د دې خپې په تله کې د فشار دپاره اخیزي دي ریسپتور دي دا ریسپتورونه تنبیه کېږي سیله نخاع ته راځي نخاع اوس څه کوي د دې سیلې په غبرګون کې په عکس العمل کې به امدې پښې دواړو سایډونو ته اپوزیټ سایډ ته هم مخې او هم شا دواړو ته هم فلکسور عضلاتو ته او هم اکستنسور عضلاتو دواړو ته تنبیه کوونکې سیلې ورولېږي ترڅو چې دواړه عضلې شخې شي او زموږ د بدن وزن برداشت شي څومره چې زموږ وزن زیاتي څومره چې زموږ فشار په یوه خپه باندې زیاتي په هماغه اندازه د دې پښې په عضلو کې به ریجیډیټي هم زیاته شي ترڅو چې زموږ وزن برداشت شي دې ته پوزټیو سپورټیو ریفلیکسز وایي چې د بدن د وضعیت سره تړاو لري او مرکز یې پخپله په سپاینل کارت کې دی تر دې ځای پورې زموږ د بحث موضوع پوره شوه فقط یو سیګمنټل سټاتیک ریفلیکسز پاتې دی په دې هم یو لنډه 2 دقیقې خبرې کوم سیګمنټل سټاتیک ریفلیکسز هغه عکسه ده چې د تګ دپاره بنسټیزه او اساسي عکسه ده دا عکسه هغه وخت فعالیږي تاسو چې کله د قدم د وهلو په وخت کې خپله وخت په پورته کوي د پښې دغه فلیکسور عضلات چې تاسو کله کنټراکشن کوي د قدم د وهلو لپاره د دې د کنټراکشن به د دې سبب وګرځي چې دا کنټراکشن د اکستنسور عضلاتو د ریلیکزیشن سبب شي تاسو خپل خپه پورته کوي او د قدم د وهلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي اوتونومیک عکسي ان شاء الله بیا د اوتونوم سیستم په فزیولوژي کې په بشپړ ډول تر بحث لاندې نیول کیږي د نن لپاره زموږ لیکچر تمام شو د الله په امان